وأصحابه أجمعين. اسماء اللہ الحسنى د کم بارکی چ حکم و چ للہ الاسماء الحسنى فدوه بها تاغی تذکر شروع نن چې د الله د کم اسم بارکی خبر کو وغد المؤمن. الف میم نون تدے روٹ دے مصدر دے ایمان امن دا قسمہ مشتقات تی بیاد دیکھ. امن او ایمان دا لازم و ملزومی. یو بنی آدم چکل ایمان روڑی اللہ باندے داغ پر رسول باندے ملائکو باندے تقدیر باندے آخرت باندے اور نور بشمیر تفصیلات کم چ قرآن و حدیث کلی دی ایمان پاگے چکل دا انسان ایمان مضبوط شی نہ اللہ دلا دنیا کے و آخرت کے امن ورکی. دا مومن وجود لا مومن منے ایمان لرن کے دی ایمان لرن کی جسم اور دا مال اغیت حفاظت حاصل شی. دیو جنا ایمان تا ایمان وی دا غی پا وجبانے انسان تا امن حاصلی. دنیا کے دا قتل و قتال بجائز نہیں اللہ بحق الاسلام. او آخرت کے اللہ رب العزت دے جہنم باندے بن کی دا جہنم نے پا امن کی. اللہ رب العزت تعالی مومن وی اولی وی اتفصیل رستگو دا ایمان لفظ شکل راشی دا ایمان اور داغے سلک بار آشی بے و داغے نا مراد ایمان روڑل تصدیق کول اعتماد کول یہ ایمان وہی بیخ. عربی لغت کے دا ایمان مفہوم دے تصدیق او اعتماد. یہ انسان چکل ایمان روڑو تو دے تصدیق کی دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دا اعتماد پیداشی دا اللہ پا ذات باندے اور پائے قوانین و باندے کم چے اللہ دتا خپل کتاب کے بیان کری. کلے دا ایمان سے لکے چلام راشی دا غین مراد بیا آغا ایمان نہیں کم تا چی ایمان روڑل ہوئی بلکہ ایمان اخکارا کول ہوئی چاہتا منگا تصدیق کول ہوئی محض تائید کول. قرآن مجید دے لحاظ سرا دا فہم لحاظ سرا مشکل شی چی خلق دا عربی قواعدنا واقف نہیں نو ہر زیکی دے یو لفظ یو معنی کئی. قرآن مجید کے چے ابتدا کے منگوائیو یؤمنون بالغیب ولتا دا ایمان مانے ایمان دے ایمان روڑل ایمان لری پا غیب. غیب سشیر اغزان لمستقل موضوع دا کلے چے منگوائیو آمنتو باللہ تا دے مانا دائی ز تصدیق کم دا زرد ویخنا چے اللہ موجود دے زما پا غی ایمان دے. دا ایمان سے لگے بے راغلے دا کلے دا ایمان سے لگے لام راشی دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کے برازی فآمن لہو لوت ایمان پسے لام راغلے دے آمن لہو لوت دا دے مانا ایمان روڑل ندی تصدیق کول مراد. تصدیق کو لوط علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام
ځکه پیغمبر چېرته بې ایمانه نه پاتې شوی. سورت یوسف کې ګڼو ځایونو کې د ایمان صله کې لام راغلی دی، اولته کې تصدیق مراد دی. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. ورونو سیدنا یوسف علیہ السلام د پلار د مخې نه لرې کړی و، غورځولی او بیا یې خرڅ کړی هم و، لیکن چې رالل نو پلار ته یو خبره وکړه، یو کار کړی دی غلط. هغه دا چې د هغه قمیص له رنګ ورکړی دی، د بیزې وینه کې رنګ کړی دی، راوړی دی. هغه پلار ته فریاد کړی دی، بانې ورته کړي دي، د شپې تیاره کې راغلی دي، نو ورته وایي ما انت بمؤمن لنا، ته په مونږ یقین کوونکی نه یې، ولو کنا صادقین، اگر چې مونږ رښتیني یو. مقصد دا ہے چې د ایمان صله کې لام راشي نه مراد یقین کولی، تصدیق کولی، او د ایمان صله کې چې با راشي نو د هغې نه شرعي ایمان مرادي، لکه آمنت بالله. الله ته ولې مؤمن وایي؟ السلام المؤمن المهیمن. قرآن مجید دا الله اسماء ګڼ ذکر کړي دي دغه صورت کې، نو پائے کہ سلام پسے مومن وئی، بیا المحیمن وئی، بیا العزیز وئی، بیا الجبار وئی، بیا المتکبر وئی. اللہ بچا ایمان لری نا، اللہ بچا ایمان نہ لری. ایمان روڑل دا د مخلوق کار دے. دا المومن معنوی امن ورکونگے، یا دا المومن مانا محدثین دا کئی چاغ ذات چاغ کمے وعدے کړي دي د خپل مخلوق سره، او بالخصوص د مومنانو سره یا انبیاء علیهم السلام سره، ناغه وعدو کې الله رښتینی دی او پوره کوي. په دې وجه باندې الله تعالی مومن وایي. یعنی کم وعده چې الله کړی دا د دین اسلام د خورېدلو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کامیابی، یا د مؤمنانو د دنیوي او اخروي کامیابو، نو دا اسې خبره نه ده، بلکې دا د الله وعده ده او دا پوره کوي. د دې کابل سایډو ګورو نو قرآن کې دا بار بار راغلی دی چې ان الله لا یخلف الميعاد. اللہ د نیٹے خلاف نہ گئی، د خپل وعدے خلاف نہ گئی. کله فرمائی گمان مکو په انبیاء باندې مخلف وعده رسله، چې ګنده هغه با خپل رسولانو سره د خپل وعدو خلاف وکړي. الله د خپل وعدو خلاف نه گئی. بده یو مسلمان لپاره دا ایمان کافی دی چې الله مونږ ته څه ویلي دي هغه پوره کیږي. کله چې خلک اوزګار شي بیا عجیب و غریب تپوسونه دی. د پاکستان او هندوستان کې یو مسله چلیدله چې آخري رسول خو زمونږ رسول دی صلی الله علیه وسلم، بے مثال رسول دی. نو په هغې خلق یو سوال پورته کوي چې آیا الله دغه شان د بل رسول په پیدا کولو قادر دی که قادر نه دی؟ څه وخت داسې هم تېر شوی دی په دې خلکو. دا فضول بیجا اعتراضات او بیجا سوال. کمه زمانہ کې چې دلته کې انګریز حکومت نو دا سوالات بڑی روح، دا سوال ولې پیدا کیږي؟ د دې د پیدا کېدو ضرورت سره هغه دا چې انسان لکه الله فکری ازادي ورکړې ده، هغه د انسان بې لګام پرېښې ده. بس چې لکې سره راځي نه په خولې باندې وایي، ذہن کې چې سره راځي نه بک بک کوي. دا نه وایي چې د اعتقاداتو په باب کې مالا خاموشي بګار ده. دا خو بالکل هغه مثال دی کوم چې حدیث کرا دی چې شیطان په تاسو کې یو تن راشي نو ورته وایي ته چا پیدا کړی؟ دی وایي زه الله پیدا کړم. ستا پلار مور چا پیدا کړو؟ دی وایي الله پیدا کړو.
ستانیانی که چا پیدا کړو؟ الله پیدا کړو. دی جواب کوي تر څه وخته پورې د بیا د یو ساعت پس دا وسوسه واچوي چې ټیک دا خو الله پیدا کړو، خو الله چا پیدا کړی؟ دا شیطانی سوال ده. نو یو سړی چې د هغه سوچ دی ته لړ شي چې الله چا پیدا کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي او خپل ګس طرف ته چوف کړي. کله چې خلک د قرآن او حدیث نه لرې لړ شي نو بیا داسې قسمه سوالات کوي. څوک پکې دا تپوس هم کوي چې الله رب العزت د بل رب په پیدا کولو قادر دی که قادر نه دی؟ دا تپوسونه دي، داسې علمي خبرې دي. یا آیا په قبر کې دې خبرو تپوس کی؟ په دې ملک پاک و هند کې چې کومې دوه مذهبي ډلې دي د هغې بنیادي مسلې د کدوه دي او په دې باندې ټول قوم تقسیم کړی دی. حال دا چې د سره دا سوال غلط دی. سوال غلط په دې دی چې څوک پیدا شي نو هغه الہ نه وي، لم یلد ولم یولد. بله چې الله واحد لا شریک دی، په هر څه قدرت لري، دې کې شک نشته. په دې کې دا سوال کول چې د خپل ځان په شان څوک پیدا کولی شي دا شیطانی سوال دی. دا اکثر د ذهن نه او د زړه نه لرې کول پکار دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې قرآن مجید دا فرمایلی چې خاتم النبیین دی، د هغه نه رستو بل څوک نبي به نه راځي. بس خبره ختمه ده. الله قدرت په هر څه لري، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې څوک پیدا کوي نه. لنډ جواب دغه دی مختصر. او دې سوال ته ضرورت سره آخر قرآن مجید چې کله سړی په غور ګوري نا پوهېږي چې کله خلک د دین نه لرې شي نو داسې قسمه فضول سوالات وکوي. بنی اسرائیل د دین نه بے خبر وو. موسیٰ علیہ السلام باندې ایمان خو راوړو لیکن تفصیلی دین ورته نو معلوم. دې وجه نه مصر نه چې کله ووتل اسه خلک یې ولیده چې هغوی د سخي عبادت کوي، نو د سخي عبادت یې شروع کړ. دا د ویلمې په وجه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي، هغوی د یو قوم په خوا کې تیر شو، د یو ونې لاندې ناستو، هلته کې هغوی برکت حاصلو، خپلې وسلې به هلته د برکت دپاره اچولې. صحابه کرامو کې هم ډېر نوې نوې ایمان لرونکي خلک وو. هغوی وویل یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، مونږ هم دغه شانتې ونه جوړه کړه چې مونږ هم د هغې لاندې برکت حاصلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تاسو هم د قوم د موسی علیه السلام غوندې انکم کنتم قوما تجهلون، څه جهالت تپوسونه کوئ، د جهالت سوالات کوئ. دا د بې علمۍ په بنیاد باندې کېږي. بې علمۍ په بنیاد شرکي مطالبه شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته مشرک نه وایي بلکې زورنه کوي، سرزنش کوي. دا ستاسو سوال جهل باندې مبني دی. دا کېږي داسې قسمه خبرې، دا د انسانیت تقاضا ده. بني اسرائیل چې کله د خپل کتاب نه لرې لاړل نو هغوی سحر کوډې منترې شروع کړې، تعویذونه لیکل، تعویذونه کول، په هغې پیسې اخیستل، دا رجحان عام شو. او بیا دومره بې حیا شو چې په سیدنا سلیمان علیه السلام باندې هم دروغ وویل چې د هغه حکومت دا د سحر د وجې و. قرآن مجید د هغې سورة الصاد کې جوابونه کړي دي چې دا خو مونږ هغه له مسخر کړی و هوا، سحر مهر نه و. هوا الله تابع کړې وه د خپل حکم،
او د هغې سهار او د ماښام لږ غوندې رفتار دا و شهرون د یوې میاشتې د مزل برابر و. مقصد د خبرې دا چې کله یو قوم د الله د کتاب نه لرې شي نو داسې اوټ پټانګ تپوسونه کوي بیا او دا مشغله د خلکو کم خلک چې ډېر تپوسونه کوي د هغې علم عمل نه وي. همیش دپاره دا آیت ساده چې کم خلک دا قسمه حرکتونه کوي اوټ پټانګ تپوسونه کوي د هغې عمل نه وي. دا مالدار خلک وي. څه داسې خلک شته دی پاکستان کې چې د هغې جرړې جوماتونو کې نه دي، عوامو کې د هغې جرړې نشته دی، بلکې د هغې محافل همیش دپاره غټو غټو ټولونو کې کېږي، د چا بیټکونو کې کېږي، اجرو کې کېږي. دا ولې کېږي؟ د هغې وجه دا چې قوم هغه څیزونه نه برداشت کوي، نه قبلوي کم چې دا خلک وي خلکو ته. دا لادینی تحریکونه همیش د وټلو نه خورېږي. دینی تحریکات څومره چې د دې محور مسجد دي، مسجد نه بهر دی خپل عمل دخل کوي، لیکن د هغې د دعوت مراکز وټلې نه وي. غټو غټو وټلو ته خلق جمع کېږي چې سره ډېره زیاته پیسې وي، چې د هغې د حلال او د حرام پته نه لګي. هغې به دا واړه واړه تپوسونه کوي، معمولي معمولي، او کوم سکالر هغې مخې ته ناست چې د هغې بیچاره ته هېڅ نه معلوم څه وایي ورته بس. دا پاک و هند کې دا مسله چې کله شروع شوې وه هغه هم داسې دور و. سر سید احمد خان دی، نور داسې قسمه خلق چې په هغې به په دین سه اعتراض راتو، نایی با د دین په هغې امورو کې، د دین په عقایدو کې، د دین په اعمالو کې هغې به کتر بیونت کټائی کټنګ به یې کو پایږي. د هغې مقصد به دا چې دا سړی مطمئن شي. اطمینان نه دی ضروري، صحیح مسله کول ضروري ده. په دې خبره باندې ذهن سمجھاول پکار دي چې خبره صحیح پکار ده، او صحیح خبره څه ته وایي؟ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړئ. ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. دو سیزونه پرېږدم، هغه دواړه سیزونه ستاسو مینځ کې دي. د هغې نه وروستو به تاسو بېلارې کېږئ نه. یو قرآن دی، بل سنت دی. دې کې عقل نه دی خولی. زمونږ د دین بنیاد په عقل نه دی. د ټول نه لویه ګمراهي دا ده چې خلق دا وایي چې دین بنیاد په عقل دی. زمونږ د دین بنیاد تعقل باندې نه دی، قرآن و حدیث باندې دی، هغه په آسمانی هدایاتو باندې دی، او په هغې احادیثو دی کوم چې سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم قوم ته رسول دی. لږ فرق کول پکار دی، او دا معلومول پکار دی چې سړی الله پیژني نو څنګه به پیژني. قرآن الله څنګه ښودلی دی خلکو ته؟ په یې کې د انسان مشاهده یې ښودلې ده. قرآن چې کوم ځای نازلېدو هغې خلکو منطق، کلام، بلاغت، معنی دا ویلو. بلاغت او معنی کې هغه امامانو په خپله، لیکن علوم عقلیه هغې نه ویلي. په دې وجه الله چې چا په عقل معلوم کړی دی، نه مشرک شوی دی، کافر شوی دی، یا ملحد شوی دی، بېدینه شوی دی. الله په عقل نه معلومیږي. الله معلومیږي په هغې مشاهده باندې کوم چې انسان کوي، او هغه به طور دلیل قرآن بیان کړي دي. اسمان ته وګوره، ځمکې ته وګوره. کله دا استدلال هم کوي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. دا دلائل قرآن پیش کړي. دا موږ ته مه ښایه چې قرآن عقلي دلائل پیش کوي. قرآن چې کوم دلائل پیش کوي هغه د عام عقل مطابق دي. تاسو چې کومه خبره کوئ هغه د عام عقل مطابق نه ده. پای صرف هغه سړی پوهېږي چا چې علم الکلام ویلي.
هر سړی علم الکلام نه ویلی. دا الله رب العزت دا هغه د دین د زده کړې طریقه قرآن و سنت اتباع ده. الله ته مؤمن وی ولې ورته وی؟ د هغې یو وجه دا ده چې هغه خپل مخلوق سره کومه وعده د جنت او جهنم کړې ده هغې هغه رښتینه ده او د هغې تصدیق به هغه کوي د قیامت په ورځ. ځکه ورته مؤمن وی. یعنې څه چې ویلي دي هغې ته به عملي جامه د قیامت پر ورځ ور واچوي. په دنیا کې هر چاته د خپل نیک او بد عمل اجر او سزا نه ملاویږي. د دې وجې نه الله یو ورځ داسې ایښې ده چې په هغې کې به هر انسان ته د هغه د عمل بدل ملاویږي. دنیا کې پوره نه ملاویږي. د قیامت هغې ورځې ته یوم الجزا وایي. کائنات کې الله هر یو څیز جوړی پیدا کړي دي. نور سره سپوږمۍ، ځمکې سره آسماني، سړځای سره ګرمي. خلق الازواج کلها، الله هر چیز جوړی پیدا کړی دی. جوړی نه بغیر څه شی نشته. دا قرآن عقلي دلیل پیش کړی دی. د دې لپاره د علم الکلام ضرورت شته دی. دا خو ساده د عقل خبره ده. قرآن مجید چې کوم عقلي دلیل پیش کوي په هغې باندې یو امینه امی سړی، یو باندې نه باندې چی سړی او د یو عالم نه عالم سړی یو شان پوهېږي. کوم چې زمونږ علم الکلام خلک کتابونو کې وایي په هغې صرف هغه سړی پوهېږي چا چې هغه ویلي. چا چې نه ویلي د هغې خوا کې هم هغه نه تېرېږي. په دغه علم الکلام الله نشي پېژندی. الله هر چیز جوړی پیدا کړی دی. چې کله هر چیز جوړی دی نو دنیا دپاره به یو چیز پکاري چې هغه دی جوړی شي. به صحیح آخرت باید سوزونه ښکاري نه، لیکن هغه موجود وي. وجود به وي لیکن انساني سترګه باید نه راځي. بعضې داسې چې هغه لا وجود کې نه راغلی لیکن الله خپل کتاب کې د هغې ذکر کړی دی. د قیامت ذکر قرآن مجید کړی دی. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت ډېر نږدې راغی. القمر سپوږمۍ دا به وشلېږي، ټوکړې وشي. کله فرمایي اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. د خلقو د حساب کتاب هغه ورځ ډېره نږدې راله، حال لا دا خلک په غفلت کې دي. انکار هم کوي، اعراض هم کړی دی. بس چې کله الله وویل قیامت شته دی، اوس د هغې باره کې دا تپوس کول چې کله وایي مشرکینو تپوس کړو، دا غیر متعلقه سوال دی. انسان ته که معلوم هم شي چې په فلانکي تاریخ به قیامت وي، دی بس چلوږي، دی به کم تېروولي. څوک چې نیک عمل کوي هغه اوس هم کوي، او څوک چې نیک عمل نه کوي هغه چرې نه کوي. مشرکینو تپوس کړی، قرآن د هغې جواب نه دی کړی. بس دی ویلي الیه یرد علم الساعة، علم د قیامت الله ته واپس کولی شي. انسانان په دې نه پوهېږي. غیر ضروری سوالات. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ستانه تپوس کوي د روح په باره کې، دا څه شی دی، څنګه کار کوي. قرآن مجید مختصر جواب کړی دی، روح زما د رب د امر نه دی. امام رازی رحمه الله دا هم متکلم دی که نه. دا متکلمین الله دې رحم وکړي، دی کله کله عجیبه خبرې ولیږي. د دې یسألونک عن الروح لاندې امام فخر الدین رازی رحمه الله لیکلی دي چې د دې دا مطلب نه دی چې د روح ماهیت ګندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه معلوم. نو بیا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله معرفت حاصلو. حال دا الله معرفت ډېر باریک چیز دی. او چې کله معرفت حاصل دی د الله، لہذا د روح د حقیقت نه خبر دی. دا د متکلمینو جواب دی. صحیح وایي دا جواب نه.
د راضي نه وروسته چې هر یو مفسر تاسو رالی شربیني خطیب شربیني د امام راضي نوم اخیستی او د هغه سخت تردید یې کړی چې دا ګپې مه لګوه د روح په ماهیت هیڅ څوک نه پوهېږي که دا عیبي بالفرض نو بیا په دې مونږ پوهېږه چې ما علمنا شعر او ما ینبغي له قرآن ولې وایي بای سوزونه الله خپل نبي له نه دي ورکړي لکه د شعر علم یې نه دی ورکړی او د قرآن نس دی سورت یاسین نو ته به څه وایې چې دا د هغه د مرتبې خلاف ده د مرتبې خلاف نه ده هغه د الله رسول دی او بنده دی په هر څه پوهه د هر څه نه خبر صرف یو الله دی دا د علم کلام کرشمي دي چې لوی لوی خلک یې دا سر د لاندې راغورځېږي بیچارهګان ته د علم الکلام هېڅ ضرورت نشته دی چاہے کہ ہر ځای کې د عقل دخل اندازي ده تو بار کیف الله ته مؤمن ولې وایي هغه چې مؤمن سره انسانانو سره کومې وعدې د جنت او جهنم کړي دي د دې تصدیق واقع کوي دا به رښتینوالي ته رسوي مؤمنانو له پکار دي چې هغه د الله په ذات کامل یقین ساتي الله چې د سره کومه وعده کړې ده قرآن مجید کې هغه وعده به الله پوره کوي اوس قرآن کې الله څه وعده کړې ده دا پته نشته وعده پته هغه چاته چې هغه سره خو دومره ټایم وي چې د الله کتاب ته کښېني زموږ د خلکو د الله کتاب سره مینه شته خو تر کومه حده پورې تر دې حده پورې چې تلاوت یې کېږي او دی پرې نه پوهېږي رمضان کې ډېر زیات رشي جماعتونو کې ښه خبره ده خو تراوه کې دومره رش ولي که قرآن لوستی شي دی پرې پوهېږي نه کوم ځای چې نه پوهېږي خلک هلته ډېر رشي او چې کوم ځای د علم خبرې د پوهې خبرې هلته څوک نه دي ولې خلک وي دا زموږ د سر د پاسه پاسه تېرېږي خبره دغه نه ده اصل کې د پوهې خبره چې کېږي نو سړی واضح شي چې دا سړی څومره اوبو کې دی د هر سړي عقیده او عمل کم دی دا د قرآن درس و تدریس سره معلومه شي او دا څوک نه غواړي چې خپل ځان ته غلط ووایي یا د خپل ځان نه هغه جرایم لري په دې وجه داسې درسونو کې شمولیت څوک نه کوي چې هغه د انسانانو بیماری ښیي او د هغه علاج ښیي اصل وجه دغه ده جماعتونه وګورئ کم جماعتونو کې چې خلک ډېري هلته به د پوهې خبره نه چې کم ځای د پوهې خبرې نو هلته کې به خلک قرآن خواله نه ورځي قرآن مجید خلق دې لپاره خو وایي چې مړی الله وبخي دې لپاره هم وایي چې مریض پې ښه شي دې لپاره هم وایي چې دکان کې برکت راشي زمونږ هم په دې ایمان دی دا هر څه فایدې دي د قرآن موږ دې نه منکر نه یو خو یو د یو څیز فایده یو د یو څیز مقصد د قرآن مجید د راتلو فایدې خو زمونږ ټول خلک کیش کوي حاصلوي خو مقصد باندې څوک خلک روان دی مقصد د دې زده کول او په دې عمل کول زنا کوي خلق سود کوي جواره کوي شرک کوي کفر کوي بدعت کوي غیبت کوي جاسوسي کوي یعنی هغه سوزونه چې باندې قرآن مجید صاف صاف تنبیه کړی ده دا مه کوئ ټول مسلمانان هغې کې مبتلا دي اخته دي چې زه یو سړی دې نه منې کوم چې دا بد کار مه کوه غلا مه کوه سود مه اخله رشوت مه اخله کرپشن مه کوه زما خواله به څوک نه راځي البته که زه طریقې وښیم چې کرپشن په دې طریقه ښه کېدی شي د فایل خېټه په دې طریقه ډکېږي جرم به دې کړي لیکن د هغې اثر به نه ښکاري بعضې خلک خو تعویضونه هم کوي چې دا ځان سره کېده چې هر قسم جرم کوي څوک به یې نه ویني بس هغه باندې خلک ما دي د قرآن مجید فایدې یې مونږ دغه جوړې کړي دي مینس کې د قرآن مجید فایده دغه نه ده قرآن مونږ سره وعده کړې ده چې لیستخلفنهم فی الارض که دا مؤمنان قرآن و سنت باندې عمل شروع کی
امر بالمعروف نہی عن المنکر شروع کی، اقامت صلاۃ و ایتاء زکات کی. اللہ به دی پزمکه کې هغه شان خلافت دی لور کی څنګه چې مخکنو خلکو لور کړو. بس د خلافت نظام به کله راځي؟ ابال هغې راځي چې د مسلمانانو بچې بچینوالې تر بوډا بوډا پورې ټول قرآن و سنت باندې روان شي. اسلام په چا نافذ کړي؟ په غلو باندې. هغه قوم چې جوارګري، هغه قوم چې هغه نشهیي، هغه قوم چې د هغې کار دی چې زنانه دی بې پردي شي، په دې به اسلام نافذ کړي. هغې د سره اسلام پېژني نو بار کیف الله ته مؤمن په دې وجه وایي چې هغه تصدیق کوي د هغې وعدو، کومې وعدې چې هغه د مخلوق سره کړي دي، دنیا کې هم کوي آخرت کې هم کوي. دویم دا چې الله ته مؤمن په دې وجه وایي چې هغه د هغې خبرې تصدیق کړی دی د کومې د ایمان خبرې چې مؤمنانو سره کړې ده. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. الله د دې خبرې گواهی کوي چې دا الله نه سوا بل څوک اله نشته. دا د هغې ایمان تصدیق دی قرآن مجید کړی دی. یو سړی تپوس وکړي ته ولې لا اله الا الله وایې؟ زه په دې وجه وایم چې زما په بنیادي کتاب قرآن کې د الله گواهی په هغې موجود. شهد الله انه لا اله الا هو. او یوازې الله گواهی نه کوي بلکې والملائکه، ملائکه هم د دې گواهی کوي چې لا اله الا الله. واولو العلم، او علم والا هم گواهی کوي چې لا اله الا الله. د علم اندازه تاسو وشوله چې علم په دنیا کې څومره افضل دی او علما د قرآن و حدیث څومره افضل دي. الله د هغې گواهی د خپلې گواهۍ سره یو ځای ذکر کوي. وکفا به شرفا، د دې امر لوی شرافت د علماو دپاره نشته. یعنی الله د خپلې گواهۍ نه وروستو د صحیح اهل علمو گواهي هم لګي چې اهل علم د دې ګواه دي چې د الله نه سوا بل څوک اله نشته. امام خطابی رحمه الله د یو بل مصداق هم خولی دی شان الدعا کې چې الله ته مؤمن په دې وجه وایي چې که یو مسلمان په هغه کوم ګمان وکړي نو الله به هغه پوره کوي او الله به د هغې تصدیق کوي. که یو بني آدم دا وایي چې الله به په ما چېرته رحم نه کوي، بس بیشک الله په دې چېرې رحم نه کوي. دا الله په باره کې ښه ګمان ساتل پکار دي. که انسان ګناهګار دی، که دنه هر څومره غلطۍ کېږي، خدای دې په دې پوهوي چې زما یو رب دی چې هغه ته غفور الرحیم وایي. هغه رب به زما ګناهونه معاف کوي. او بیا حدیث پیش کی، حدیث قدسی دی چې انا عند ظن عبدی بی، زبا د خپل بنده د هغې ګمان په شانتې کار هغه سره کوم کم ګمان چې دی په ما باندې کوي. دا حدیث موږ ته یو لوی امید هم راکوي او بل لا چې موږ ته چل ښیي چې په الله ښه ګمان کوه. انسان دې دا نه وي چې الله به موږ چېرته رحم نه کوي. نه، د الله فضل دی، موږ د الله رحم کې ډوب پراته یو. موږ هر څومره ګناهګار یو لیکن الله زموږ رب دی، به هر صورت هغه به موږ معاف کوي انشاءالله. دا اعتماد چې په کم ذات باندې دی هغه ته مؤمن وایي. دا ډېر ښه استدلال له امام خطابي رحمه الله کړی دی چې هغه امن ورکوونکی دی هغه چاله چې هغه په الله باندې د امن ورکولو عقیده ساتي. د جهنم نه امن څوک ورکوي؟ انسان عمل نه ورکوي. د انسان عمل د هغې ذریعه ده، سبب دی، لیکن ضروری نه ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې یو کس د خپل عمل په بیس او په بنیاد باندې جنت ته نشي تللی. د خلکو خیال دی چې عمل ضرورت نشته.
کم خلق چې حدیث نه مني منکرین حدیث ناغي وي دا حدیث وجي غلط دی دا عمل صالح ترغیب ولري پکار راځي چې سړی حدیث د استاد نه وي بیا په دې قسمه بکواس کې نه انخلی ته دې حدیث دا مطلب خو نه دی پورا وایا حدیث پته ولګي صحابه کرام تپوس کوي ولا انت یا رسول الله اے رسول الله تاسو هم نشئ تللی جنت ته هغه ویاو زم د عمل په بنیاد خو نشم تللی الا ان یتغمدنی الله برحمته ترکه مې چې الله ز په خپل رحمت کې نه منغخته دا الله رحمت پچا باندې کیږي ته چا چې عمل صالح حدیث دا مطلب ده یعنی دا الله د فضل بنیاد بسئی د انسان خپل نیک عمل او د انسان نیک عقیده چې نیک عقیده او نیک عمل یې نه پاغه د الله فضل نه کیږي چې فضل پې نه کیږي د جنت نه نشي تللی دیکھیں کم شاید عقل خلاف دے یا نقل خلاف دے نبار کے اللہ المومن دے امن ورکون کے دے دنیا کے امن کے مونگا ٹول اللہ تا محتاجیو آخرت کے امن کے ٹول اللہ تا محتاجیو خواہ احتیاج سرا داشترے چد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت شرط مخول دیکھ یہ تو قتل پگاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین نے انسان علاقے جنت تتلیشی چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت اتباع کری او قیامت پرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نا داغد بخشش سفارش ہوگی دمرلوی رسول اللہ مغل را کر دے باید چے انسان داغ فرمان بردار شی پاغ درود سلام ہوئی او باید چے داغ دا سنتون تابش اقول قولی هذا استغفر اللہ علیکم لسائر المسلمین